الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم دا عقیدې متعلق مختصر درسونه دا شروع نن دویم درس دا عقیدې دی د انسانیت د پاره د ټول نه قیمتي شی هغه توحید دی او دا د الله رب العالمین د ټول لومبی حق دی د لپاره الله رب العالمین ټول پیغمبران هم را لېږلي او د دین بغیر د انسان عمل دا قابل قبول دا هم نوي نو د ټول لومبی د توحید پیژندل دا ضروری دي چې توحید څه ته وایي نو محترم اوریدونکو د توحید مختصر تعریف دا دی چې الله تعالی په هغه ټول امور کې که عبادت دي افعال دي او اسماء او صفات دي یو ګڼل کوم چې د الله تعالی سره خاص دي دویمه خبردار چې د توحید فضیلت پیژندل دا هم پکار دي نو د توحید د فضایل نه یو فضیلت دا دی چې توحید د امن او د هدایت یو غټ سبب دی الله رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون او خلک چې ایمان راوړي او به ندی ګډوډ کلی ایمانونه خپل د ظلم سره نو دا خلک دیو ته امن دی او دارنګي دا خلک دیو په هدایت باندې دي دارنګ محترم توحید جنت داخلي دلو او د جهنم نه د خلاصېدو سبب دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دا اقرار وکړي چې لا اله الا الله چې نشته عبادت حقدار مگر یو الله دی یو ذات شریک ور سره نشته دی او محمد د الله تعالی بنده او رسول دی او عیسی د الله تعالی بنده او رسول دی او دا اقرار وکړو چې جنت حق ته اور دا حق ته جهنم حق ته نو الله رب العالمین به دا سړی جنت ته داخل کی د اتو دروازو نه چې کومه دروازه باندې د خوخوا دارنګ محترم توحید د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت یو لوی یو عظیم سبب دی حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تفوس کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او ورته ویل چې د الله پیغمبره څوک دې ډېر نیک بخت د خلکو نستا په سپارش په ورځ د قیامت باندې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نیک بخت د خلکو نه زما په سپارش باندې د قیامت پر ورځ هغه څوک دی من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه چې چا لا اله الا الله ویلی د زړه د اخلاصه دارنګ محترمو دریم د توحید اهمیت پیژندل پکار دی چې دا توحید څونه اهم شی دی نو د توحید د اهمیت نه یو دار چې د توحید د فاره الله رب العالمین دا خلق پیدا کړي دي او د خلکو پیدایش چې کله توحید د فاره کړي الله رب العالمین فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون معنی دی پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د عبادت د فاره پیدا کړي یعنی توحید د پاره می پیدا کړي دانګي محترمو توحید د الله رب العالمین حق ته حدیث کې راځي معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په خر باندې سورم نو ماته ویل چې معاذ تدری هل تدری حق الله علی العباد ایت د فتشتری چې الله رب العالمین څه حق دی په بندیانو او د بندیانو څه حق دی په الله تعالی باندې معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ورته ویل چې الله ورسول اعلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې د الله رب العالمین حق په بندیانو داري چې دا بندیان به د الله رب العالمین عبادت کوي د الله سره به څه شی نه شریکي او د بندیانو حق په الله باندې داري چې الله رب العالمین به عذاب نه ورکوي چې چا د الله سره شرک نه کوي دارنګ محترمو د توحید د دعوت د لپاره الله رب العالمین ټول پیغمبران دار علی ګلیو الله رب العالمین فرمایي
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. الله فرمایي چې ما نه ولیږلي ستانه مخکې یو رسول مګر موږ وحی کول هغه ته دې خبرې چې نشته د عبادت حقدار الا انا مگر زم زما عبادت کوي زما بندگی کوي. دارنګ محترم څلورمه دا خبره از کول دا هم ضروری دي چې د توحید حکم سره د توحید حکم دا پیژندل پکار دي. نو په انسان باندې د ټول نه مخکې دا خبره فرض او لازمه ده چې هغه د توحید معرفت حاصل کی او به د هغه مطابق دا ژوند تیر کی. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.